أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن ولم تفردوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. صدق الله العظيم. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد. یو آیت ترجمه او تشریح بکوزو په پسې داس سید ټیم بډیر نه لګي. اوس دا کتاب لږ مخکې کول پکار دي. ها ځکه کیپ معتبر دی کم معتبر دی. ها کم او کیپ دواړه طالبان خو اکثر کم ته ګوري کیپ کې خو کار نشته وي دومره راته وي دې ته نه ګوري چې څنګه راته وي چې هغه دومره ډېر ویل نه څنګه وي. اکثر بداسي دي ټول مدرسو کې درې مسی بارا کې بلا کې آئی تاسې په پوه شئ که نه شئ پوه. نو داسې کار به کوو تحت لفظي ترجمه به کوو بیا به تشریح کوو کوم سوال جواب هغه به په منځ کې وایو. ښه د آیت چې ما تلاوت که د دې مقصد څه شی دی مقصد د آیتونو مقصد لګورئ دا ډېر مهم شی دی. مقصد د دې آیت کریمه بیان د متعی د غیر مدخول بها خزا دا دخول ورسره نه دی شوی او محرم ورته نه دی مقرر شوی دیتا مفوضه وای. د دې مفوضی د مہر او د عدت بس مسئله او مطابق څنګه د دې بیان کوي. نو مطلب دا دی کومه خځه سره جمام نه ده شوی او محرم ورته نه دی مقرر شوی نو هغه ته متعاده متعلق سامان ورکا سامان تاسې په پوښي جامه جوړه وغیرہ تاسې لک ټک ټوک ورکا هغه بستا د حال مطابق د خاوند د حال مطابق د خځې د حال مطابق ما تاسې په پوښتې کې نشته. کمالداري د شپږاتو زرو روپو جوړه او که غریبی نو بیا د 200-300 روپو جوړم بس 200-300 روپو باندې کیږي کنه کیږي کنه نه نه چې شپږاته غزه هغه به کیږي کنه 50 روپۍ غز شپږ غزه شکر شپږ غزه نه ارڅ کیږي. تاسې په پوښتنه کې په نشلې ګورئ لا جناح علیکم نشته گناہ پتا سو ان طلقتم النساء کچره تاسو طلاق ورک خذ تا مالم تمسون ناغا چې تاسو لاس نه لګولې دا غي سرا او تفریدو لهن پریدا او محرم نه مقرر کړي غي ته مہر خصو کوي گناہ خو په طلاق نشته دسي خوشي کوي ومتيون سامان ور کوي دوی تعالی الموسی په مالدار باندې قدر او اندازه ددا وعلى المقتر په غریب باندې قدر او اندازه ددا متام بالمعروف دا پیدا دا پني کی طریقې سره حقا علی المحسنین دا ثابت دا پنه کانو. لا جن علیکم من تمالم تمسوهن فقره یو قرت کې تماسوهن راغله ځکه ممامت صد دواړو طرفونه یې کنه مفعلی په طریقې سره اتجامعوهن مس دا کنایه د جمانه قران او حدیث ګوري الفاظ کنایه استعمالي ادبا او لم تفریدو لم رويست او تفریدو د اشاره وکړه دې ته چې او تفریدو د عتب د په مجزوم باندې ښا نه تحت الجزم تحت النفي د نفي نه لاندې ده
فریدتن فریضه مقرر شي ته وایي مهر ته مراد دی مهرن مصداق او په مالم تمسون کې ما مصدریه او ظرفیه ده معنا دا د الله تبعت علیکم گناہ پتا سو نشتا حق در باندې نشتا په طلاق زمن عدم المسیس چې تاسو طلاق ورکې په زمانه د عدم مسیس ول فرض په زمانه د عدم فرض مسیس لا سمم ور سره نه دی لګول او محرم ورته نه دی مقرر کړي او تاسو طلاق ورکې په دې عبارت پوه شئ زمان عدم المسیس والفرض په وخت د عدم مسیس او عدم فرض کې بیسمن پتا شي ګناه نشته ولا محرم مہر در باندې نشته پتلقوهن ومتعوهن دا ومتعوهن دا تلقوهن راويسته د په اعتراض د چراوي عاطفه د ماتو په لې څه دینو دورته ماتو په لې راويسته پتلقوهن ومتعوهن یعطوهن ورکیتا ما تمتعن به هغه چې دی پیدا واخلي پاغې سره علی الموسی په غنی باندې منکم استاسن قدر او اندازه دا غدا ول المقتر یزیق الرزق په تنگ دست باندې قدر او اندازه دا غدا دا قدره یفید اشاره کوي دې خبره ته لا نظر الی قدر الزوجتی ته زوجي اندازې لبنه ګوري چې مالدار ده او که غریب ده خور ک یا بد ور کنه د سړي حال ته بکتلې متاع بالمعروف تمتیع بالمعروف اشاره دې خبره ته کوي چې دا متان مفعول مطلق ده د متیون نه ده پاره او متان خو اسم مصدر ده کنه او تمتیع ادای مصدر دلته اسم مصدر په معنا د مصدر سره ده ها تمتیع مت پیدا ور کول بالمعروف په نیکه طریقې سره شرعاً صفت دا بالمعروف صفت ده د متان او حق دا صفت ثانی ده د متان د پار یا مصدر مؤکد ده پوښي یا مصدر مؤکد ده معنا دا مفعول مطلق ده د پهل محذوفه د پارا حق ذالک حقا یا احق ذالک حقا د ثابتوم دا یو حق للمحسنین محسنین څوک دي المطیعين فرمان بردار خلق وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ د دې آیت مقصد بیان د مہر دا غیر مدخول بها خو هغه غیر مدخول بها چې مہر ورته مقرر شوی مخکې خو هغه غیر مدخول بها چې مہر ورته نو مقرر هغه ته متاع ده متاع ده ورته صرف متاع مہر کې چې څه نشته دا داغه خزي د مہر بیان کوي چې کومه لپاره مہر دغه مسمى له المہر المطلقه التي سمي لها المهر وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ کچری تاسو طلاق ورکړئ د خزتا مخکې دا غینا چې لاس لګوم تاسو لګولې دا وې سره په تحقیق سره تاسو مہر مقرر کړی غي د پاره مہر فنصف ما فرضتم پتا سو نیم هغه دې چې تاسو مقرر کړی دی الا یافو مگر کدا خزی تاسو تاپ کوي چې زنه در نغواړم نو بیا خیر دی او یافو الذی یافو کیا سړی بیا دی عقدۃ النکاح چې په لاس داغه کې عقدۃ النکاح د زوج ډېری ورکی زدا نیمه ټولې مې درکړې دي نیمه د حق دی خو نه در نغواړم بیا دی عقدۃ النکاح چې لاس د چا کې غوټه د نکاح ده د نکاح غوټه د چا په لاس کې ده سړی په لاس کې د زوج ځکه که ختمین په دې دیوال یشته شي چورته یا د طالقن ثلاثن بس نکاح حرکت الله یو تاپو کچره تاسو په کوي اقرب للتقوا دا تقوا ته نږدې دا ولا تنسول فضلا مپریک دای مهربانی بینکم تاسو په منځ کې مهربانی ګوري یو هغه خزي ځان ته تاسو پارلې ده تام په دومره خلکو کې دا ټیزنه منتخبه کړی یو بل دې ته وګورئ هغه دې ته وګور چې وګور دې انتخاب کړي او منو چې اوس قرآن راغی خیر دی
ان الله بما تعملون یقینا الله پس چې تاسو کوي بصیر لیدون کې ده. مطلب دا آیت باندې پوښوي وان طلقتموهن من قبل ان وقد فرضتم لهن فريدا، دا جمله حالیه ده نو قد پیروړو پنسب ما فرضتم یجب لهن نیم هغه چې تاسو مقرر کړی دی واجب دی د دې د پاره او يرجو لكم النسب واپس بکی تاسو ته نیمار لزر دی ورکړي 15000 بدر واپس الا لكن انت یا پون کدی اپو کی لكن لو استثناء متصل نه ده منقطع ده ځکه عفو خود جنس ته نسب ما فرضتم نه ده کنه مستثنا غیر شد مستثنا ویل یا پون ای زوجات پیترکنه پریګ دی او یا په ولذي بيدي عقدة النکاح او زوج زیادت کی جزنی مدن نه غواړم پیترک الحل کل ټول او تفرید. وان ابن عباس نے روایت دار چې بيدي عقدة النکاح نو ولید خزه مراد دي اذا كانت محجوره چې خزه محجوره بار نه راوځي او ولی وای په چې ټول ناخلم مہر بس بلا حرج ایزاره کسه تکلیف پدې کې نشته. وان تابو دا مبتدا دا او خبر اقرب للتقوا ده ولا تنسوا الفضل بينكم مهرباني په خپل کې یو بل کې احسان مه هېروي کنه مې پرېګ دی يتفضل بعضكم على بعض چې احسان کړي د بعض تاسو په بعض نورو ان الله بما تعملون بصير په اجازه کوم دی. حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين. د دې آیت مقصد بیان مسئلة تهذیب الاخلاق بعد مسائل تدبیر المنزل. تاسو ما ویلو کنه چې حکمت عملی درې میدان دي تهذیب الاخلاق او تدبیر منزل او سیاست مدنی. تهذیب الاخلاق هغه مسلې دي د سړي شخصیت په سره تعلق دی. تدبیر المنزل هغه مسلې دي چې کورنۍ سره تعلق دی او سیاست مدنی هغه مسلې دي چې د خلافت سره تعلق دی اسلامي خلافت. تاسو په پوښتنه دا حکمت عملی دی د حکمت عملی په مسله ده. ها سیاست قانون جوارو مده نفرت می تاسو هم داسې عوام وخت اسلام په خیال باندې نفرت کی دا دې کې واسه مسله ده چا ده تهذیب الاخلاق د پست مسائل او د تدبیر المنزل نه خدایو خبر زمایات ساتي دا درې مسلې د قاره مخکې د رستۍ د پاره موقوفن علیه دا ګوري. تهذیب الاخلاق د تدبیر المنزل د پاره موقوفن علیه دی. تدبیر المنزل نشی راتله تر څو چې تهذیب الاخلاق سړي ځان نه سم کړي کور سمولې او تدبیر المنزل دا موقوف علیه د سیاست مدنی د پاره د معاشره اصلاح راوستي شي څوک چې کوري نه سم کړي کور خراب وي غلط کارونه یو خلک ګوري او د بیا خلکو له وای داسې او کوي او داسې کېدې شي د هر یو مخکې درستی د پاره ګوري موقوفن علیه دی. ها نو مسله د تهذیب الاخلاق د مانځه حافظو خنگرانیو کئی علی الصلوات پا منزنو والصلاة الوسطى بالخصوص پا درمیان منز وقومو درے گئے للہ اللہ لرا قانتین فرمان بردارا قانتین خاموشا. حافظو علی الصلوات نگرانیو کئی پا منزه دا محافظت گوره مفعاله دا کنا منز پتا سو حفاظت کیو تاسه دا منزه کئی نا دلته مفعاله د مبالغه د پاره د خنګرانی د مانځو کې د مانځ ډیر خیال ساتي. صحیح شو. تاسو په پوښتنه کې مولا ته سر جمع کې استوای سید رحمان ته سر ترجمات په اوسېږي بل هغه د سر جمع نه کی منځور کې نه به کې را درو صدر سے ته قسم وکړه چې سر جمع کې وکړه ار ورځ درنه دا حال دا حال وای حافظو ولا مثال خو نه کوي دا خو ماته معلوم کې استوای
اپلار دلا نه کوي نو ته پیسو تبلیغ کې چلوي خراجي حیات کوي ان شاء الله حیات کوي جنیدا کله کله در نوشي که قضا شي مک وکو پس ته تیرا مپره تک داسو کې چې نه کوي دا وعده وکړي چې همیشه به کوو او ان شاء الله پکې مو د خدای پر کور کې وعده وکړي چې همیشه به کوو څوک چې وعده کوي د الله کور کې لاس اوچت کوي سرداری سے سار جمع پہ تاسې په پوښتای دویم ادار چې مفعله په خپل ځای ده مونږ ستا نگراني کوي ته د مونږ نگراني کوه مونږ سم کوه مونږ به ستا حفاظت کوي ځکه ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر حافظوا علی الصلوات الخمس بأدائها في اوقاتها حفاظت اداره چې په خپل وخت کې ادا کوه والصلاة الوسطى هي العصر ده كما في الحديث که دوت یو طرف ته دی او دوت بل طرف ته دی رواه الشیخان بخاری و مسلم د دې روایت کړی دی او سب یاته سبا مراد ده سار ته څنګه مراد ده ځکه چې یو طرف ته شپه ده بل طرف ته ورځ د صلات الوسطى یاته ظهر مراد ده یا طرف ته ماسخوتن او د سحر دی بل طرف ته ماخام او ماز دغه ماسخوتن مازی ګل او غیرها اقوال دي کې نور اقوال مسته او سوال دار چې صلات وسطای ولې ذکر کوه پر د به ذکر لفضل هغه ک فضیلت زیات وقوموا لله في الصلاه قانتين باجزای سره خدای ته ودرېږي دا په صلات ذکر کې چې اشاره وکړه چې د الله متعلق د ترقومو پورې قانتين پورې نه ده متعلقه قوموا لله خاص الله رب عزای سره ودرېږي د سینه د چې قوموا قانتینا ودرېږي فرمان بردار لله یا الله لره دا قانتين د لله پورې نه ده متعلقه د لله د قانتين پورې نه ده متعلق متعین لقول السلام کل قنوت هر قنوت چې په قران کې ذکر شي په هو طاعتنا غطاعت رواه احمد وغيره وقيل چاویل دي قانتين معنا ساکتين چپ لحديث زید ابن ارقم كنا نتكلم في الصلاه من به خبري په مانځه کې کولې حتا نزلت هدایت نازل شقوم لله خاف امرنا بالسكوت من تعمر په سکوت سره وشو نهین عن الكلام منګه د کلام نه منې شو رواه الشيخان پین خفتم فرجالن و رکبانا پین خفتم کتا سویره گئی نو پیادل کوي او رکبانا یا پسورلی کوي پیزام یعنی په خوف صلات خوف یادای ښا پیزامن تم چکل تاسو په امن شي پس کر الله الله یاد کوي کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون هغه خبره چې تاسو په نه پوي درې پوي کړي په مثال د پویدل استادو پاین خفتم که تاسو ویریږي من عدوین د دشمن نو سیل یا د دریاب نو سبو یا درندنا پرجال جمع در عاجل ده ای مشاتن سلو پروانه مونږ کوي او رکبانا جمع در عاقب ده اکی پام کنه چې سره ممکنه مستقبلی القبلة و غیرها و یوم اشاره بکې پر کو سجود فایزامن تم چې کله تاسو په من شوي د خوف نه پس کړو الله صلو کما علمکم ما لم تکونوا تا کما علمکم په معنا د مس نامه مصدریه د کا په معنا د مثله مفعول مطلق ده د اذکرو د ذکرن مثل تعلیمکم ما لم تکونوا تعلمون هغه چې تاسو په نه پوهې د قبل تعلیم مخکې د پویولو د الله نه من فرایضها او حقوق او کا په معنا د مثلو سره د ما موصوله ده یا مصدریه ده که موصوله شي نو بیا په عید حذف کما علمکم کموه ما لم تکونوا تعلمون والذین توفون منکم ويذرون ازواجا وصیه لازواجهم فإن خرجنا فراجعن بأنفسهم دی آیت کریمه مقصد څه شه ده
بیان د حقوق د متوفى عنها زوجها دا بیا منسوخ دی د آیت ها اول دا چې کاله پورې به خاون وصیت کوي زما د ښځې جامې او دغه د دي زما د مال نه صحیح شو والذین توفون هغه چې وفات کړي چې منکم ستاسو نه ويذرون پریږدي ازواج ښځې وصیتن وصیت به کوي له ازواجهم ښځو د دوی ته متاعن د سامان الی الحول تر کاله پورې غیر اخراج په داسې حال کې چې دوی به نه وځي فإن خرجنا که د کور نه دا ښځې وتلې فلا جناح علیکم بیا تاسو باندې ګناه نشته فیما په هڅه کې پالنه پین پسې نه ځانونه سره کوي بمعروف شرعي طریقې سره الله غلبې والا دی او حکمتونو والا دی که وتل نه وتل کوي نو بیا په تاسې سامان دغه خرچه نشته دی والذین يتوفون منکم ويذرون ازواجا فليوصوا وصیتا دا وصیت به مفعول مطلق شي یوسو د پاره او په قرات کې پاره په سره دی وصیتن علیهم بیا به مبتدا مؤخر شي د خبر مقدم د پاره علی ازواجهم ويوتو نور کوي د متان ما يتمتعن بیا چې پیدا ور کول کی باندې نه په قول کسوت جامع ال الحول الى تمام الحول رکاد د پوره کېدو پورې مموتهم د مرګ د دینا الواجب علیهم چې واجب دی په دی باندې تربص انتظار داغي کال غیر اخراج حال دے اے غیر مخرجات میں مسکن نا بدا شہر کی چن بوزی دو سیدو د زینونا دا غیر اخراج دا حال دے دیجی پر پوچھے کنا صحیح پوائن دا چانا حال دے دا ازواجو فین خرجنا بیان پسینا کچری وطری زانونو دے دی پلا جنا علیکم یا اولیاء المیتے دے مڑی وارثانو پی ما پاس پیالنا بیان پسینا میں معروفین شران چکم کارن کئی کتا زین زان خیستا کئی ترک الاحداد احداد پریگ دی احداد ستوئی احداد امتناع عن زینت توئی امتناع عن زینت پریگ دی او قطع دا نفقہ عنها دا غیرہ نفقت تاسو بیان پکای والله عزیز فی ملی حکیم فی سنئی والوصیت المذکوره دا وصیت د یو کال چې کوم ذکر شدت کې منسوخ دی پایت د میراث سره ها اوس خو د وصیت نشته لا وصیت لوارثین وتربص الحول یو کال انتظار د خزي دا منسوخ دی پایت د 14 معاشره السابقه چې مخ کې شو او سوال دار چې خو مخ کې دا او ناسخ خبروسته یې کنه د جواب کل متأخره په نزول اگر چې په ذکر کې مخ کې د خو بنزول کې روسته ده تاخر پر نزول ضروری ده وسکنا ثابت د لها دې تایید شافی د شافی سے پنځ باندې ها وللمطلقات متاع بالمعروف طلاق شده خزه د پاره پای سامان دې تر پنه کې طریقې سره دا حق دې په متقیانو وللمطلقات متاع پایدای ده یوتینه جور کول کیږي بدیل رب المعروف پنے کے طریقے سرا بقدر الامکان حقا نسب دے په پہلے مقدره سرا حقا علی المتقین الله غسوک چې د الله نویری کرره دا ولل مطلقات مخکې متعاون ویلی کنا اوس بیا مکرر کې دا ولی لیوم الممسوسه اذن ځکه هغه متاع خو د غیر ممسوسه د پاره وکنا اوس دا وای چې د ممسوسه د پاره که مہر ورکې سامان هم ورکې خیر دی اذا الآيات السابقة بغير ذكر آيات سابقة بغير ممسوحة كيو كان كذلك كما بين لكم ما ذكر يبين الله لكم آياته الله آياتنا تاسبان لعلكم تعقلون تتبرون سوچو كي واسمخي على المحسنين ويالي كان حقا على المحسنين دلت حقا على المتقين ويالي كان ذكر خلق بويالي چه دا خو حق په محسنین دي کسو کې احسان کوي خو خیدا او کسو کې نه کوي خو خیدا ندل تعالی المتقین چې نه دا د متقینو کار دي چې څوک د الله نوی دي بس درود شریف وای اللهم صل علی محمد